نن سوات ته د سیم پر اتک تسلی بریکوټ پالری روډ باندې یو خوفناکه حادثه مخته راغله. د پولیسو موبایل AA1887 نه یو ماشوم په اکسیډنټ کې ولګیده. بوتلل خو لري خبره وا خو په هغه ټیم ته هغه وتښتیدل او دا ماشوم د سی په روډ پرې خوده. کاري نمائندگان له پکار وا چې دا ماشوم هسپتال ته بولې وي. دغه وخت وزیر هاوسینګ ډاکټر امجد علي هم په دې روډ تیرېدو چې دا ماشوم ولیدل او په هغه ټیم په خپل ګاډي کې هسپتال ته ویوړه. کوټ هسپتال MS ډاکټر پخرالم سے بوویل मासूम अफशाली भी 11 साल मासूम 10-11 साल मासूम गाड़ी बहाली हो दغه مطابق د پولیسو ګاډي نه لګېدلې بیا شاته چې کوم دی نو ډاکټر امجد روان و هغه چې کتلې دي نو ماشومان سره بغي کیوا او ډېر په بد تکلیف حالت کې او ویني بیرامات وي نو هغه بیا ډاکټر صاحب ورته ودرېدلی دی او هغه راچوټه کړي ده ځان سره په خپل موبایل کې دغه کې اچولي او په خپل ګاډي کې هغه راوړه چې هسپتال ته راوړل د هغې نه مخکې هم هغوی د هغه سره چې کوم سکواډ او د هغه سره چې کوم ګاډي کې ملګري ناست وو هغوی ما ته ټلیفون وکړو چې دغه شان اکسیډنټ شوی دی او تاسو هسپتال لږ اطلاع والا ورکړئ چې دلته زموږ چې کوم د کیجوالټي سټاف او ډاکټرانو او کوم نور پیرامیډکس ملګري چې څونه هم سټاف هغه موجود وو چونکې هغوی فرسټ ایډ ورته میلاو شو ماشوم په ډېر سیریس کنډیشن کې موږ ته میلاو شو هسپتال کې هغوی ورته تقریبا ټول فرسټ ایډ وکړو خو نه unfortunately ماشوم وفات شو دا خو ټیک خبره نه غلطه خبره ده بلکې دا خو ډاکټر امجد ډېر زیاته یو ذمهواري کار یې وکړو چې هغه ماشوم ولیده چې اکسیډنټ شوی دی هغه ورته ودرېدو او هغه راچوټه کړه بل چې د چا د مخې لګېدلي وو هغه کسانو سره هم دي چا چې په هغې کې راویستي وو هغه کسانو سره هم هغه په خپل ګاډي کې راچوت کړل او راوړل نو دا خو د یو ډېر ښه اهم شهري او د هغه په حیثیت سره د هغه خپله ډېره هغه خپله کنوی پرېښود خپل ضروري کار یې پرېښود او هغه ماشوم راچوته کړه هسپتال ته یې راوړه او لکه دا ډېره غلطه خبره ده بلکې دا یو ډېر سړی هغه یو ښه د اوکې او ډسکرچ کېږي دې خبرو سره نو دا لکه مطلب هغه یو ډېر ښه نیکنیتۍ سره ماشوم په لاره وه او په وینو کې رنګ بم و هغه راچوته کړه هسپتال ته یې راوړه خپل کار یې پرېښودو دا ډېره غلطه خبره ده ځکه چې دا که بل سړی هم داسې وکړي نو هغه ډسکرچ کېږي هغوی چې یاره ما ښه وکړه او دا ول خلک غلط رنګ ورکوي نو هغه راوړه او د هغه سره چې کوم خپل لواحي نو هغه ټول ته پته نه ده چې یاره دا کم ګاډي وهلې ده ماشومې د وفات کېدو نه پس د هسپتال مخې ته د ماشومې لوایقینو او نورو خلکو احتجاجي مظاهره وکړه چې په هغې کې ډېرو خلکو وزیر هاوسینګ ډاکټر امجد علي باندې الزامات ولګول. دا د ډاکټر امجد صاحب د ګاډي نه لګېدلې ده او ماشومه وفات شوه. وزیر هاوسینګ ډاکټر امجد علي بازیره.com ته په خپل وینا کې وویل CM صاحب پروګرام د موږ راتلو چې کوم دغه پړی خوړ دی پړی خوړ سره چې موږ راورسېدو هلته کې یو ماشوم اکسیډنټ کړی و ماشوم کسانو په غېږ کې راغیستی و د انساني همدردۍ په وجه باندې موږ هغو ته خپل ګاډی ودرو زموږ سره پولیس موبایل هم او پولیس ګاډی چې کله موږ ودرو په خپل ګاډي کې موږ ماشوم کېنو او ماشوم الحمدلله موږ هسپتال ته راورسو ډاکټر صاحب ته انکال وکړو چې تاسو خپل سټاف ډپلایډ کړئ چې یاره دلته کې ایمرجنسي ده دلته کې چې موږ رالو نو کسانو وویل چې یاره دا چې کوم کسانو هغو دغه وکړو چې یاره دا پولیس موبایل ستاسو نه مخکې چېرته روان و زموږ سره چې کوم پولیس موبایل دی هغه دلته ولاړ دی دغه زما غاړه ولاړ دی دا زما پولیس موبایل دی دا 1887 نمبر دی د پولیس موبایل او دا ګاډی دی دا یې ډیمیج کړی دی نو دا پولیس موبایل والا خو پولیس موبایل کله دا ماشوم والا دی تښتېدلی دی بیا چې کله دی وتښتېدو نو موږ ورته ودرېدو نو دا ماشوم موږ د کور ته وړو موږ په خپل ګاډي کې واچو دلته هسپتال ته راوړو وزیر اعظم صاحب ته انکال وکړو الحمدلله دلته راویستو د انساني همدردۍ په وجه باندې او په دې وجه باندې چې دا یو بېګناه ماشوم دی DSP صاحب ولاړ دی باقاعده د دې ګاډي په نمبر باندې چې دا ګاډی د چا دی دا زما خیال دی نمبر دی 1887 په دې نمبر باندې باقاعده FIR خپله خلاف کټ شو د دې نه علاوه DSP صاحب حکم وکړو چې د دې ګاډي کوم ډرایور دی هغه راونیسئ حوالات کې بند کړئ او دغه موږ د ماشوم سره وسومیو دا ډېډ باډي چې ده دا به هم انشاءالله کور ته وله رسو دا زموږ خلک دي دا زموږ د دغه دي که په دې څوک سیاست کوي یا غلط انفارمیشن خپروي نو د هغو خلاف به باقاعده قانوني کاروایي کوو دا حق زموږ سره حاصل دی د هغې وجه دا ده چې په دې باندې کم از کم د پاړۍ چې په هغه ځای کې کم خلک ولاړ وو
په سوونو خلک په هغې باندې ګواه دي چې مونږ دا ماشوم راواخیسته هسپتال ته راورسوله انشاءالله کور ته به یې وسرسو هلته د هغې تجهیز تکفین چې څه اخراجات دي څه هغه به انشاءالله مونږ کوو ولې دا زمونږ بچی او د دې علاقې بچی او البته که څوک چینلي یا څه داسې غلط انفارمیشن د دې وجې نه چې یاره ډاکټر صاحب انساني همدردي کړې ده او ماشوم په خپل ګاډي کې کېنو او خپل سرکاري سټاف یې د خپل ګاډي نه کوز کړو چې مې دا ماشوم هسپتال ته ودین 5-6 منټ کې دا د پاړۍ نه مونږ هسپتال ته رسولي دلته الحمدلله چې راورسېدو دلته فون شو ایم ایس صاحب ته هسپتال کې ټول سټاف دلته و دلته ای سی جي دلته اکسیجن دلته هر یو شی تیار خو چونکې د هغه ماشوم دغه نه نو زه وایم چې کم کسان فالس انفارمیشن غلط انفارمیشن کمی چینل چلی داغو خلاف په باقاعده قانوني کاروایی کوو چې دا شی ونس په حال ختم شي چې یو سړی به کېږي په هر شي باندې به سیاست کوي په هر شي باندې به د یو سړي په ثواب او په یو سړي په انساني همدردۍ باندې به هم ګوتې پورته کوي نو بلکل دا چینلو خلاف به ځو د هغې چینلو خلاف به قانوني کاروایی کوو بغیر څه ایویډنس نه د هغې کسانو وارثان دلته ولاړ دي چې کوم ماشوم ما سره راوړی شوی دی چا په غېږ کې اخیستی و هغه ماشوم هم دلته ولاړ دی چا چې د ګاډي نمبر نوټ کړی دی د هغې نمبر یې اخیستی دی هغه کسان هم دلته کې ولاړ دي ټول دلته کې ولاړ دي الحمدلله او د دې خلکو دا چې کومه مکروه چهره ده دا چې په دې څیزونو سیاست کوي نو زه وایم چې دا به همیشه دپاره ختمو چې څوک دا سیاست دا که څوک الزامات لګوي انشاءالله د هغو خلاف به قانوني کاروایی کومه ولې چې زما کله دا ماشومه راواخیسته د انساني همدردۍ په وجه باندې نو د اکسیډنټ د هغې نه 15 منټه یا 3 منټه مخکې کړی دا ماشوم د یو هلک په غېږ کې راغیستی او دا ټول خلک ورته را روان وو مونږ ورته ایسي چل دی وي دا ماشوم دی ماشوم ما راواخیستو په خپل ګاډي کې مې کېښودو ما سره هم پولیس موبایل دی دلته ولاړ دی هغه مخامخ ولاړ دی دا پولیس دلته ولاړ دي دوم چا ګاډی نه دی دلی چې چا اکسیډنټ کړی دا بیا دې خلکو وي چې دا اکسیډنټ چې دی دا یو بل پولیس موبایل نه روان و او د هغې باقاعده هغو پټوا اخیستی دی په سی سی ټي وي کیمره کې به د هغې پټواني نو انشاءالله مونږ به په هغې فیکټس باندې دا الزامات چې دی دا چې کوم خلک لګوي د دې خلکو سره نور څه شتی نه دو دا څیزونه هم مطلب دلته به اکثر ماشوم به سین ویسي نو به سین ویوړو نو د هغې خو زما سره څه کار نشي د حکومت سره البته د حکومت دا کار دی چې ریسکیو ټیم لاړ شي ټي ایم اے لاړ شي ایس صاحب لاړ شي ټول خلک لاړ شي هغه ریسکیو وکړي چې کله واقعیات وشي نو دوی سره نور څه شتی نه دوی ته پته ده چې مونږ د هر څه نه پیدل شوي یو نو اوس به هغو دا قسم خبرې کوي خو انشاءالله دا ورته وایم او دا به ورته ثابتومه چې کم کسانو کمو چینلو داسې دا غلط بیانونه وچلول نو انشاءالله دا خلک ټول په خپله باندې ګواه دي هلته کې کم از کم ډېر کم 50 کسان ولاړو چې دا واقعه هغو په خپل سترګو باندې لیدلې ده بیا چې کله زه راغلی ما د انساني همدردۍ په وجه باندې په خپل ګاډي کې ماشوم اچولی دی او ماشوم مې دلته را رسولی دی او د دغې کور د دغې ماشوم مې د تره زوی چې د هغې په غېږ کې دا ماشوم او هغه د ما سره په ګاډي کې ناست